زمونږ سوی او تاسو سوورئ چې زمونږ خبرې ستاسو ذهن کې دروند دي او چې راووایي چې چاته اچول دی په هغې باندې مونږ تاسو خپله تجزیه ووایو که مونږ ووټ غواړو مونږ یې په څه غواړو دا غونډ همدې مقصد ده دا دې لپاره نه چې مونږ ستاسو ټایم ضایع کړو غلط خبرې وکړو دروغ ووایو یا په سټیج ودرېږو نورې خبرې وکړو زمونږ د راتلو مقصد دا دی چې 19 فبروري باندې عمر الیکشن دی هغې لپاره مونږ ووټ غواړو که مونږ ووټ غواړو نو ووټ مونږ په کارګرۍ غواړو ووټ مونږ په دروغو نه غواړو پرویز خان 10 کال شو د علاقې خدمت کوي منډه وهي کارونه کوي الله پاک ولې توفیق ورکړی دی خلکو په ووټ باندې ډېر طاقت ورکړی تاسو نو هغه نه دې کارونه راورکړي یو به مونږ تاسو ته ووټ وغواړو دویمه خبره دا ده چې پرویز خان ستاسو په ووټ باندې مخکې نه MLA شوی دی نو ستاسو په مونږ باندې د عمر د ووټ نه مخکې هم حق جوړېږي که نن دلته کارونه روان دي که ګیس کار دی که بجلۍ ده که جنازګاه ده که څومره کارونه دا ستاسو په مونږ باندې حق جوړېږي ځکه که نن پرویز خټک قومي اسمبلۍ کې ناست دی وزیر دفاع دی پر عمران خان په دویم نمبر د ولس ستاسو په وجې شوی دی څه هوا کې نه دی راغلی چې عمران خان یار نو خو قومي اسمبلۍ MLA شو تاسو ووټ ورکړو الله پاک عزت ورکړو هغې مقام ته ورسېدو زما د ویلو مقصد دا دی چې نن هغه الله په حکم باندې نن هغه په اقتدار کې دی نن زموږ ډېر د علاقې مسلې دي هغه حل کولی شي بل څوک نه شي حل کولی ځکه ووټ که انسان ورکوي انسان په شعور او په عقل ورکوي انسان هسې ووټ نه ورکوي نن دا کروڑونو روپو کشتي پل جوړ شوی دی قاضي اسپتال جوړ شو د پریشر پایپ مسلې کار روان دي نور ډېر مسلې دي په علاقې کې چې په هغې باندې ترقیاتي کارونه روان دي خو په کلا کې د ګیس پریشر غټه مسله ده ټول غټه مسله د ګیس پریشر ده هغې لپاره په مین روډ باندې ګیس پایپونه اچولي کېږي هغې نه علاوه په مالتونو کې دننه مسله ده دا مسله ده چې زړې بادیانې شوې وې هغې نه 1 انچې پایپ ته نو بیا نورې بادیانې وروسته وشو نو هغه 1 انچې پایپ هماغه شانتې لاړو چا تپوس نه و کړی دې ځای کې مخکې MLA-ګان MP-ګان باندې چا تپوس نه و کړی هغه مسله موږ ته پاتې ده دې لپاره موږ وینا کړې ده چې ګیس باندې به راځي چې کوم زړې بادیانې مخکې زیاتې شوې وې چې هغوی هغه پایپ غټ کړو دې ته لوپینګ کیس وایي دا موږ په لوپینګ ګیس کیس کې اچولی دی چې دا ګیس د فلش ورش ته مسله دننه کلي کې بل شي دویمه غټه مسله د دې علاقې چې کوم موجوده حالات کې ده دا د صفایي مسله ده دلته کې نالې ګنده دي دلته کې باران وشي ټول ګند ببر روزي روزانه پینے والا د خلک بد رد وي حکومت د خلک بد رد وي او په کار د حکومت کار نه صفایي وکړي خو د خلکو هم صفایي دی عوام هم دا فرض دی چې کم از کم کور نه روزي په نالې کې ګند نه وړي هر سړی روزي په کور کې بار نالې کې ګند وړي پینے والا صفایي ته نه راځي ول نه راځي راته کې کم کسان بلتی دي هغه د دې علاقې کسان دي بهر نه دي هغه راځي نه صفایي ته دا ټولې مسلې چې پرویز خان وکړې پنځه شپږ میاشتې نه موږ ګرځو پرویز خان بیا وزیر اعظم سره په دې خبره وکړه نو انشاءالله نو شرکلا لپاره صفایي لپاره موږ دا ټولې نالۍ دوباره کولاو نو دې لپاره وزیر اعظم نه 50 کروڑ روپو پیکج پرویز خان منظوري هغه به دا کار کېږي د اوبو د وتو لاره جوړه شي خو دا داسې مسلې دي چې کوم باندې صرف پرویز خان رسي او بل کس پرې رسي بلکې موږ نن عمر سره دلته ولاړ یو خو جمشید بیا زوی دی جمشید مې د علاقې سره کې به د خبراتلو موبایل به اون مطالعه به کوله تحصیل به کولو ملګري تپوس به کولو ملګري بازار به جنګ کولو جګړه به کوله خدمات یې به دې لاګي زه خدای هم چې ما کړي زه وایم چې پلار مې مشر دواړه یو دی او موږ دا راکړه جمشید نه پرې خو دی دې علاقې کې راغلي قربانیان دي نن که عمر ولاړ دی پر پلار پسې ولاړ دی د بچا پسې نه دی ولاړ پرویز خان چې اوس ولاړ دی هغې وجه جمشید مې ما پلار د 10 کاله سیاست کړی دی خدمات یې کړي دي ځان خو یې نه جوړ کړی شوشا خو یې نه وکړی علمیا صاحب سره پولیس ګرځېدل چې وزیر و عام سړی و زما ستا غوندې تاته به یې آواز کولو بل ته به یې آواز کولو بل ته به یې آواز کولو دې علاقې خدمت کې راغلی کار دی ګلدان مشرکله د جمعیا صاحب د حکومت نه موږ ته نه یاده 2013 نه مخکې دلته کې کوم روډونه جوړ شوي یو کارونه نه شوی خو جمعیا صاحب راغلی دې علاقې کارونه روان شو نن د علاقې کې مختلف پارټیانې به الیکشن کې ګرځي اختیارولي به ګرځي MP والا به ګرځي هر یو پارټۍ ته حق حاصل دی چې لاړ شي ووټ وغواړي خو هغې پارټیانې دې په حکومت کې نه دي ناست موږ دا نه یو چې هغه سړی بل سړی کې زیاده ذات سره زموږ څه کار نشته خو زموږ دې سره ضرور کار دی چې عمر ولاړ دی بیټ نه د PTI نه ولاړ دی بیټ دې ټیم کې په صوبه کې به حکومت کړی په وفاق کې به حکومت کړی په ضلع کې به حکومت کړی نو عمر پاس کېدو سره علاقې ته فایده راځي
زمونږ ذات ته پې څه فایده نه ملایېږي چې عمر پات شي زمونږ پې څه نه وشي او مونږ په خوشحالي ملایېږي ربیع صاحب ویلې خو زمونږ فایده پکې ځکه نشته ما پلار وزیر ما ټول خاندان وزارت کې په اور تاسو په اور رسېدلی او خبره د پښتو د غیرت ده ایم پي والا وایي یاره پښتو کوئ موږ پښتانه یو پښتو په سر باندې غواړو پښتنتوب خو به دا و چې د میا صاحب د الیکشن ته نه ولاړ ځکه دا ګټلی شوی سیټ د جمشید میا دی دلته بېللی سیټ نه دی د هغه ګټلی و خلکو 15 کاله هغه له ووټ ورکړو هغه پکې وفات شو الله په خپل کار ښه پوهېږي هغه په زوی عمر ولاړ دی دا غیرت و چې دوی الیکشن ته ولاړ نه و دته دا سیټ همدغه شان دی ته پرېښودی ځکه مونږ پښتانه یو پښتون مطلب دا دی چې پلار دې مړ شي پلار د چا مړ شي په زوی باندې لاس کېده زوی یې مړ شي په نسي باندې لاس کېده ځکه هغه تعلق ساتي بل غرض مقصد دی د دنیا که غرض ونه پلار مې بل کس ودرولی او اصلي خبره د پښتو د غیرت ده دلته کې دوی دلته راشي په سټېج ودرېږي زه اکثر ګورم وایي ګراني راغلی ده لسټ مې راکړی لوی پړپړی چینی ریټ 200 اوړه 200 ټماټر 200 پوره سبزي منډي دکان دی جوړ شوی دی اختیارولي را تش ریټونه کوي خو دا نه پوهېږي چې دا ریټ او ګراني موږ راوستې ده دا تحریک انصاف راوستې ده دا ګراني په تېرو حکومتونو چې کوم د غلا کړي کوم پیسې بار وړي هغې نه ټول ګند جوړ شوی دی تحریک انصاف چې کوم کار کړی صحت انصاف کارډ دې نه غټ کار شته نن په شناختي کارډ باندې هر کس ته 10 لک روپیو علاج کېږي دا د نورو حکومتونو سوچ نشو کولی غریب د علاج غم ورته نه نن جوماتونه پخېږي ولې دا چې دوی سره جمعیت والا ګرځي په سټېج باندې کله کوڅه یا د اسلامي خبرې کوي د دې ایم چې حکومتو د جوماتونو کې رسول لرې کړی وي که نه د جوماتونو یې پخ کړي وو که نه نو میا صاحب به نه بول دا خو جمشید بیا کړي دي ورسره دوی خپل دور کې دلته کار نه و کړی او کار تپوس یې بیا نه دی کړی بیا دلته راشي خلکو ته وایي چې مونږ پرویز خاني ساتمو مونږ د علاقې نه پرویز خاني خبره نه ده پرویز خاني مطلب دا دی چې د علاقې خدمت به سړی کوي هغې کې دا شوق نشته مونږ دی رالو مونږ سره کوم نارې ګاډي را روان دي ما پلار خو باقي وزیر ته دفاع دی ټیم کې مونږ ته اوس پروټوکول ضرورت نشته مونږ ته نو چې پیدا شوي الله خو حکم باندې سیسټم کې روان او دا نه چې پرویز خان څه جادو کوي قسم د خلکو خدمت کوي سیم دیوالې والے د خلکو لپاره دا 2010 کې چې پوره معاشره کلام ډوبه وه ایم پي حکومت و ویلي مې وې درخواست ده که نه راشه را پل جوړ کړه که نه راشه که نه موقع ډوبېږي لګیا دی که نه په هغې ټایم حیدر خان ته پرویز خان وویل راشه دا کار وکړه هغوی ما سره پیسې کم دي خبره نه ده نوکر سره د هغه سړي څه شوق دی حیدر خان د هغه شوق دی مردان سره هغه د مردان ته کار کوي د نوکر سره به نوکر ته کار کوي خو صرف دا ویل غواړم چې دوی غلطۍ نن موږ په ترقۍ روان یو نن الله پاک شکر دی موږ ټول نن په ترقۍ روان یو نن بېروزګاري غټه مسله ده هر چا ته روزګار پکار دی مونږ ته پته ده مونږ ته د مخالف پارټیان نه زیاته پته چې بېروزګاري کې چې مونږ ته خلک راځي موږ په اقتدار کې وو په د اقتدار نوکرۍ ټول حکومت نشي کولی دې لپاره پرویز خان کې په اکنامک زون ریشتۍ کولاو کړی دی چې کوم وزیر اعظم راتلو اقتدار و کروڑ د لاسه پاتې شو 15 کاله کې به د چای نه فیکټریانې کولاو شي ته به هنر ولا لګان لګي روزګار ولګي هغې سره به زموږ روزګار کمیږي دا هوایي خبرې نه دي چې ما له موقع راکوي نو زه به ټوله دنیا بستی کوم دا د پاچاهت خو نه دی حکومت کې ټوټل په کال کې څو صوبه کې 20-22 زره مقررې راځي چې کوم 18-19 زره په ټیسټونو باندې وشي څه خلکو هسپتالونو کې کلاسفور صرف هغه کېدی شي نور دانې چې دوی په سټېټ ودرېږي چې کوم درو پولي ولي کله وایي پیداګیري وکړو خپل منشور د پارټۍ نشته زموږ پارټۍ منشور شته نن تاسو تپوس وکړئ 15 کاله چې مې پلار حکومت کړی نن په سکول کې استاد موجود دی نن په هسپتال کې ډاکټر موجود دی نن پولیس زموږ قدر کوي عام سړي قدر کوي د انپي وخت کې پولیس بدماشي موږ نه هېره دوی په وخت کې بردیانې به څنګه کېدې نن پولیس پایي په ټیسټ باندې کېږي نن ټیچر چې دی په میرټ باندې برته کېږي نن ډاکټر په میرټ باندې برته کېږي دا زموږ سیسټم په کې دوره روان شوی دی ولې موږ نه نن مال حکومت هېر دی نن پنجاب ته لاړ شي پنجاب کې څنګه دننه شي غل نه به نه هېرېږي پنجاب پولیس نه به زیات هېرېږي قسم د پنجاب پولیسو چې پښتون وګوري ودرېږي یو سیټ دی ودرو دا د پی ټي آی دا خو د نون والو داسې تربیت کړی چې دوی پښتنو ته یې څومره زیاتې کړی دی پنجاب پولیس ته رویې تاسو وګورئ دا خو سیسټم تاسو وګورئ هلته کې نون پارټۍ والا 13 کاله حکومت کې لګیا دي هلته کې اوس تبدیلي راوسته هماغه پنجابیان هغه هر پنجاب کې غربت ټول نه زیات حالات ټول نه زیات خراب تپوس والا نشته د ایم پي حکومت کې دلته کې کم تېر شو هر 2008 نه 13 پر د دې حکومتو هر جمعې به دماغه کېده دهشتګردي وه ملک کې بره حال و افراتفري وه دا وخت مونږ هېر شو چې په سټېج ودرېږي مونږ پسې خبرې کوي
بل داسې میاشتې پسې لګي او داسې جیبا چې په خبرې کې چې حیران وشي په انسان نن سبا موږ ټول راجل شوي تعلیم ډېر عام دی خلک ووټ په شعور په عقل ورکړي چا له ورکړي چې د علاقې ته فایده راورسي چې علاقې ته د فایدې مثال زموږ سکوګاړې دي زموږ د علاقې کې ټول اوسېږي سره سکولونه جوړېږي کالجونه جوړېږي دا قاضي حسین هسپتال جوړ شوی دی زموږ ټول خلکو ته فایده ده داسې نور غټ غټ کارونه دي چې کوم 40 کال مخکې اراده ده چې وکړي ملګرو زه خپلې خبر راغونډوم تاسو ټول ډېر عقل او شعور لرئ ماشاءالله نو سره کلان د علاقې خلک ما پنځه شپږ میاشتې وکړ ډېر مینهناک ډېر ښکلي او پوه خلک دي او بل ما پکې خاص دا نوټ کړ چې جمشید میا سره ستاسو خلکو خپل هم ذاتي مینه ده او زه ډېر زیات په دې په ما مشر تاګیر لري چې دا ډېر غیرتي خلک دي د میا صاحب سترګو ته هم انشاءالله خیال کوي او خپل مخکې ترقۍ ته به هم ګورو چې کوم طرف ته موږ ته د علاقې ته ترقي راځي اوس زموږ د روان 5 تاریخ باندې د بدرشو کې پورا بلکې ټیکټري سره ورکر کنونشن دی د ابرار کیسه پسې کې بدرشو کې ترځمن ده جمعې په ورځ 2 بجې به انشاءالله ټول په جمع په یو ځای باندې هلته ځو او په 12 تاریخ باندې نو سره کلا کې زموږ غټ پروګرام یې جلسه به ټول هغې ته دعوت کوو چې هغې کې شرکت